افغانستان حواله سره یو بل اهم خبر چې دا وخت کې په سوشل میډیا باندې په میډیا کې دی هغه یو امریکني پون سٹار دا وټنی رائټ هغه افغانستان ته دوره او هغه علاقو ته تللی چرته چې افغانستان کې د خپل د افغانستان زنانو ته اجازه نشته. اوس دا وټنی رائټ دا دوره افغانستان ته ولې داسې مشهور شو او وټنی رائټ د څوک وټنی رائټ دا یو امریکني اداکار ده او تقریبا 30 کلن یو 30 کلن اداکار ده او دا مشهوره ده د خرابو فلمونو جوړولو لپاره کوم د چې په انګریزي کې پورن سٹارز یعنی هغه فلمونه چې هغه څوک داسې عام دغه ته نه ښیي نه خو لیکيږي او هغه موږ چې پښتو کې ورته خراب فلمونه وایي دا به وایي لکه پورن سٹارز ده دا د هغې هیروین ده. اوس دا افغانستان ته راغلی ده په داسې وخت کې چې یو خو د امریکنین چې څومره خلک دی هغوی ته افغانستان ته د تلو اجازت نشته نو دا څنګه رالیله. دویمه خبره دا ده په امریکا کې د افغانستان یو کونسلیټ یا امبسی اکټیو نه ده نو دې ته ویزه د کوم ځای نه ولګېدله. بس دا خبرې د خو دا چې راغلی ده نو دا بیا تللی ده هرات ته تللی ده هرات کې د سوپر مارکیټ ته تللی په ایرپورټ کې تصویرونه ایستي دي بیا مزار ته تللی ده بند امیر نېشنل پارک چې کوم دی ډیر مشهور پارک دی دې ته تللی ده او ځای په ځای باندې د طالبانو نه بیا وسله اخیستې ده او د هغې سره تصویرونه ایستي دي. اوس سوال دی کې کوم ځای راځي اعتراض پکې کوم ځای دی لکه ټیک ته بس افغانستان ته خلک راځي نو وټنی رائټ هم رالیله ایران ته هم تللی ده لبنان ته هم تللی ده عراق ته هم تللی ده نو دلته کې هم رالیله خو دلته کې رالیله مسله پکې دلته راځي چې افغانستان کې د طالبانو د تیرو تقریبا د 2021 نه چې دوی کله نه راغلي درې کالو نه دوی په ښځو باندې پابندۍ دي چې دوی به د کوره نه وځي او تر دې حده پورې په پابندۍ دي چې لکه د کومو کورونو کې کړکۍ نو هغه کړکۍ به هم د یو خاص سایز نه غټې نه او هغه به پردې به بند وي هغې کې به داسې په نظر باندې نه راځي خلک دا زنانه به سکولونو ته نه ځي کارونو ته به نه ځي ګاډي کې یوازې سفر نشي کولی لکه ډېرې زیاتې پابندۍ پې لګولو د تیرو 18 میاشتو نه خاصه توګه بند امیر کم نیشنل پارک دی دې ته د ښځو د زنانو په داخلي باندې هم پابندي ده. اوس طالبانو بیا وټنی رائټ ته یو داسې اداکاره یو داسې زنانه چې هغه زموږ معاشره کې بدنامه یادېږي لکه پورن سٹار چې ورته وایي لکه بربند فلمونه چې جوړوي زه به ورته دا ووایم د هغې دپاره مشهوره ده هغه افغانستان ته راځي. نو آیا دا طالبانو د ټیک ته دوی امیج ښه کوي نو امیج په پردو ښځو ښه کوي که چېرې دا یا لکه دلته کې هغه منافقت پکې کم ځای راځي زه به دا ووایم چې اسان الفاظو کې منافقت پکې دلته راځي چې طالبان وایي چېرې زموږ امیج خلکو ته موږ ښه ښکاره شو نو خلکو ته به ته ښه ښکاره کېږي چې ستا د خپلو زنانو سره څنګه سلوک دی نو خپل زنانو سره ستا دا سلوک دی چې هغه ته په کور کې نه ولیدي کار دې پې بند کړی پارک ته نشي تللی ګاډي کې نشي تللی وغیره وغیره هغه دی. پردی زنانه راځي خو پردی زنانو کې ما هغه زنانه چې هغه بدنامي دي بدنامي مطلب دا دی هغه پورن سٹارز دي هغه د فلمونو چې کوم خراب فلمونه دي د هغې دپاره مشهوري دي هغوی دپاره چې کوم دی طالبو سره کینی هم طالب له خپل ټوپک هم ورکوي طالب له سیکیورټي هم ورکوي لکه دا هر څه کوي په دې باندې اعتراض کیږي. زه یو خبره کومه لکه چاته هم په دې اعتراض نه دی پکار چې وټنی رائټ افغانستان ته ولې رالیله خو زه یو مشوره لکه خیر افغان طالبان او امارت اسلامي والا په خپله ډېر پوهې دي خو زه بیا هم وایم که چېرې دوی وایي چېرې په نړۍ کې د زمونږ دا امیج مخ ښه شي تصویر دې ښه شي خلک دې وایي چېرې دا سافټ دي دا سختدریځه نه دي دوی لکه د انساني جذبات لري وغیره وغیره د هغې دپاره په ځای د دې چې تاسو امریکنیانې ښځې یا د مغرب نه ښځې راولئ هغوی دلته تصویرونه وباسي تاسو خپلو زنانو له کم از کم دا اجازت ورکړو چېرې تعلیم حاصل کړي لکه دا وټنی رائټ دی خو تعلیم کړی دی دا ټوله نړۍ کې ښځې تعلیم پابندي ته اوچته کوي د میډیکل باندې پابندي تاسو اوچته کوي دغه شانتې هغوی ته د کار کولو اجازت پکار دی نو د دې سره به د دوی امیج ښه کېږي چېرې ته د خپلو خلکو سره څنګه سلوک کوي د دې سره د بهر میلمه سره خو هر څوک ښه سلوک کوي او بیا امریکنیانو سره امریکنیانو ته به تاسو وایئ به ورته څه نو دا خبرې دي چې بنیادي ما وې چېرې د پورن سٹار راتګ چې دی د طالبانو هغه دوه مخې پالیسي چې کومه ده
هغه ډیر زیاته ایکسپوز کړل چې په کار دي چې امیر هیبت الله صاحب په دې باندې صفته ورکړی وي، په دې باندې آرډر ورکړی وي چې دا څنګه راغلی دا ایرپورټ کې چا سره و د دې سره محرم مو که نو سره دا یوازې محرم نه راغلی دا وغیره وغیره دا سوالونه اوچتول په کارو. دغه د اسلامي دغه دی. بیا د خپل زنانو د لپاره ولې تاسو دا سلوک دی، د پردو د لپاره ولې دا سلوک دی؟ نو آیا تاسو نور ته ځان ښه کوئ؟ نو په دې ښه کوئ چې د هغوی زنانه واښه زنانه چې هغه پورن سټار دي، بربند فلمونه جوړي، خراب فلمونه جوړي، هغې باندې تاسو ځان ښه کوئ. دا خپلې چې کوم عزتناکې دي، باحیا دي، باپرده دي، دوی ته اجازت نشته بندې امیر ته لاړ شي، خو پردو ته شته. نو زه یم چې د دې سره په سوشل میډیا باندې، په میډیا باندې، په طالبانو باندې، په امارت اسلامي باندې ډیر زیات تنقید روان دی، او تنقید صرف د دې د وجې نه روان دی چې د دوی د پالیسي چې کومه ده دا منافقانه پالیسي ګڼلی شي.